أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. सूरत अल-बक़रा आयत नंबर 195 पदे आयत करीमा के अल्लाह जल्ल शानुहु मंगवतासु और टूल मुसलमानों ता द इंफाक द माल द खर्च कहोलो हुक्म फरमाए लगे द दीन मख के रब्बुल आलमीन जल्ल शानुहु द क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह हुक्म वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाह सख़्कुल तरतीब दे अल्लाह सुमर मज़ेदार रबत दीन मखी वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाह और तसु जंग कई जंग कौल झगड़ा कौल दा पदो किस्म दी दर्शन के इन्फाक दाउम पदो तरीक़ों सर दे पदो किस्म दे यो जंग कौल दख्तल जान द पारा दख्तल कौम द पारा या मुख्तलिफ़ु मक़ासिद द पारा खलक जंगी हुक्म द अल्लाह द जंग कौल दे फ़ी सबीलिल्लाह अनफ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाह द क़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाह तासु जंग कई द अल्लाह पला रखी दवशान दे इन्फाक द माल द लगौलो दाहुम द्वलारी दी द्व तरीक़ी दी यो माल लगौल दी दख्पलो हवाइजो ज़रूरियातो या पगलत तरीक़ी सरा पगलत लारकी रियाकारी दिखलावा नमाइश तोबा तोबा ख्वाहिशात नुम ने ख्वाहिशातो चाहद पुर के दो नुम नाखली जकच ख्वाहिश दपास बल ख्वाहिश ज़रूरत थे अगपुरशी पलग पैसा बांधे पलग माल बांधे लेकिन ख्वाहिशात थी चाहा दावे द पारा लगुनम लग दी करोड़नम लग दी ददीनम ज़्यादा लग दी नो इन्फाक माल लगवल दागी हुक्म दे द अल्लाह द तरफ फ़ी सबीलिल्लाह व अनफ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाह तासु माल उलगवई पलार द अल्लाह के क़िताल चिकवई द क़िताल द पारा द जिहाद द पारा माल बलगे माल बलगौल वाली बगैर द माल बलगौलना स्ता क़िताल द मुसलमान जिहाद आगा मजबूती गिना कामयाबी गिना पारे के कुव्वत इस्तेहकाम ने पैदा की दफ़ो इस खबर होने दे चिप माल और दौलत आगा ख्वाहिशात बानी मुसलमान लगई परिवाजों ब लगई और पख्कुल ज़ाती हवाई जुबानी में लगई उहदे ब सकई उहदे ब क़िताल कई उहदे क़िताल ब मजबूत शी ददे जिहाद ब मजबूत शी ददे दिन ब मजबूत शी ददे इस्लाम ब मजबूत शी ना अनफ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाह और माल खर्च कई तासु पलार द अल्लाह के फ़ी सबीलिल्लाह क़ैद अल्लाह लगो मतलब दादे चेवाजी क़िताल ना क़िताल द पारा को खाम माल लगौल वाली द क़िताल और द जंग चिकम असबाब दी हाँ असबाब ब इख्तियार वाली हाँ एक हथियार ब द ज़माने मुनासिब द टूल नवी चिकम असलहादा हथियार दी असबाब दी
وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ مستقل مضمون دے قتال فی سبیل اللہ کو سورہ توبہ کی بوایو سورۃ الانفال کی بوایو اللہ و رسول په خیر او عافیت سره ان شاء الله. نو مال لګول بیا الله فی سبیل الله قید لګاو چې فی سبیل الله فی طاعت الله د الله په اطاعت. دشمن د اسلام او باطل چې دینو دا غلویا مطالعه ده او دا غلوی نظر ده په نسبت زمونږه د الله د لارې د الله د دین چې څومره د مال د لګولو اسباب دي، هغه اسباب هغه طریقې هغه د مسلمان په نظر کې رست او رز وقتن فوقتن پاغي باندې قدغنونه پاغي باندې قیود پاغي باندې پابندیانې هغه لګول کېږي د پاره د دې چې د اسلام چې کوم شعبه ده د قتال او د جهاد یا د دین اسلام چې کوم شعبې دي کاغه د مساجد دي د مدارس دي د تعلیم او تربیت دي د جهاد دي د قتال دي د سیاست دي دا ټول د بالکل کمزوري شي، ټول کمزوري شي. د مسلمان مال چې دی هغه په غلطو طریقو سره په باطل طریقې سره په خواهشات او په رواجونو دړه دړ چې دی نو به حساب به کتابه مال لګول کیږي او بیا په هغه مال په هغه انفاق باندې خلک څه کوي، فخر کوي دومره مال به ولګو دومره دولت به ولګو خبر باندې کوي صرف د نوم د پاره د ریاکاري د پاره. نو وانفقوا فی سبیل الله د اسلام او د ایمان معیار چې دی هغه انفاق دی. ومما رزقناهم ينفقون څه چې موږ دوی له ورکړي هغه دوی څه کوي هغه دوی خرج کوي. وانفقوا فی سبیل الله خبره دې حتی را رسیدلې ده چې مسلمان ته مال لګول په دینی امور کې په اسلام باندې په قتال باندې په جهاد باندې په مسجد باندې په مراکز او په مدارس باندې په دینی امور او په دیندار خلکو باندې مسلمان ته مال لګول هغه څه شو هغه ساجيبه باندې ورتخکاری او دلته حکم دی وانفقوا فی سبیل الله تاسو خرج کوي په لار د الله کې په اطاعت فی طاعت الله د الله په اطاعت کې. بیا الله فرمایي ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه. عقل او فکر او قیاس دا وایي چې مال جمع کا د مال جمع کول او د مال حاصلول او مال زیاتول دا سدي دا د هلاکت نه د بچاو سبب دی، دا د هلاکت نه د بچاو سبب دی. ځکه چې مال در سره نه ته معزز محترم وي. دلته الله فرمایي که چېرې تاسو د مال خرج کول د الله په لاره کې پرېښودو نو دا داسې دی لکه تاسو په خپلو لاسونو باندې خپل ځانونه هغه هلاکت ته ارتاو کړو. ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه. خلکو دا وی چې بس ته مونږ ډېر مال لګاو ډېر جهادونه مو کړو ډېر تکلیفونه ډېر وی قربانیانې مو کړې بس ته اوس لغوندي خپل ځان ته خپل خواهشات ته ضرورت ته کټي پټي ته دې ته چې دینو भरपूर توجه ورکول غواړي. الله دا جمله راولېګله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه. تاسو خپل ځانونه دلته مفعول مقدر دی ولا تلقوا انفسكم تاسو خپل ځانونه مغرزوي بأيديكم د خپل لاسونو باندې الى التهلكه هلاکت طرف ته. کچري تاسو د الله په لار کې مال لګول پرې خو دو تاسو چې کوم مقابل دی دشمن دی هغه به شي هغه به مضبوط شي او هغه به پتا سو باندې غالب شي او تاسو چې دینو جړې به واسي او تاسو قوت په پاش کیو تاسو به منتشر کیو تاسو به چې دینو سږي په پریشانو کې مبتلا کی. دغه خبره د وګوره عالم اسلام ته ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه. او تاسو مغرزوي خپل ځانونه مسلمانانو خپل ځانونه انفاق فی سبیل الله پرې خو انفاق فی سبیل الله پرې خو او مال چې دینو د مال خرج هغه د خپل خواهشات او د نمایش او د حدیث دونه لپاره ظاهره خبره ده. مسلمان او اسلام هغه ورځ چې دینو هغه سکیږي هغه ګمنامۍ طرف ته هغه غربت طرف ته هغه اجنبیت طرف ته روان دي. ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه. کچره تاسو انفاق پرې خو دو ولا تلقوا انفسكم بترك الانفاق في سبيل الله. او تاسو مغرزوي خپل ځانونه په خپل لاسونو باندې الى التهلكه هلاکت طرف ته. واحسنوا
ان الله يحب المحسنين او د احسان طریقه اختیار کړي د مال په لګولو کې چې کومه بهتره طریقه ده احسان والا طریقه ده نیت خالص کړي طریقه صحیح کړي او احسنوا په کوم صفاتونو سره تاسو انفاق خستکی په کوم صفاتونو سره تاسو عمل خستکی رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت جبرئیل علیہ السلام تاسو کو مل احسان یا رسول الله صلی الله علیه وسلم احسان څه ته ویل کیږي د الله خو پیغمبر ورته فرمایل ان تعبد الله كانك تراه ته عبادت د الله کې په داسې کیفیت سره لکه چې ته الله ویني ځکه چې انسان چې کله مال لګي په نور اعمالو کې دومره شیطان وسوسې په سر کې نه ورځي او چې کله د مال لګي نو د مال د لګولو په وخت کې مختلف جذبات مختلف چې دینو هغه ناکاره ارادي هغه په سر کې دریا کاری دکلاوا نمایش دغه شانتي شیطان انسان د فقر نه یعنی کدا مال دی ولګو فقیر بشي محتاج بشي سبب د پکار راشي کې د جمع کا مول لګوا کنه دي لیکن چې کله په دنیوي لاین کې پاره کې بشماره پاره کې شیطان وسوسه هغه په سر کې نه ورځي پاره کې د لګولو چې دینو انسان هغه حساب نه کوي لیکن د الله په لار کې د الله په نوم باندې د الله په اطاعت کې د حسابونه کوي الله فرمایي واحسنوا د احسان طریقه اختیار کوي ان الله يحب المحسنين بشک الله مینه کوي د احسان کوونکو سره چې څوک د صفت احسان سره عمل کوي خاص طور سره انفاق الله د داسې خلکو سره مینه وانفقوا في سبيل الله اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں ولا تلقوا بأيديكم اور مت ڈالو اپنے ہاتھوں سے اپنی جانوں کو الى التهلكة ہلاکت میں واحسنوا اور نیکی اختیار کرو ان اللہ يحب المحسنین بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے صدق اللہ اللهم صل على محمد نور الهدى وإمام المتقين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا